بس 6 بجې نه خو لاک ډاون شروع کیږي. مونږ ډي سي صاحب د مونږ جاین راووتلو نو الحمدلله خلک ښه دی شکر دی کوآپریشن کی که چېرته کولاو دی کدو کا مونږ ته کارډونه ته مونږ واخیستل هغې خلاف مونږ ایکشن کوو. هغې کې چې کم دکانداران چې ماسک نه وو هغې نه مونږ کارډونه واخیستل هغې خلاف باندې مونږ هغې خلاف مونږ 33 ND لاندې ایکټ لاندې مونږ هغې خلاف مونږ کاروایي کوو. نو که داسې که مونږ احتیاط ونه کوو نو کیدای شي چې مکمل ډسټرکټ لاک ډاون شي. د مټې خلکو ته خو زما دا خواست دی ریکویسټ دی چې په خپل ځان په خپل چاپېریال په خپل بچو باندې رحم وکړي. غیر ضروري دي بهر ته نه راوځي بازارونو ته غیر ضروري دي نه ګرځېږي دغه ته جنازو ته ګڼو ته یې نه وځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن موږ نه راوځي د کله نه چې نوټیفیکیشن شوی دی نو مسلسل موږ راګرځو. اوله ورځ موږ دا خلک کوم دی سنسټایز کوو دوی ته میلانونه وکړو ویناګانې مو ته وکړې. اوس چې کوم خلک وایلیشن کوي د هغو خلاف به سټرکټلی چې کوم دی قانوني کاروایي کوو. وجه دا ده چې تاسو ته پته ده په دې سوات کې زموږ په دې ایریا کې کرونا ډېر په تیزۍ باندې روانه ده خورېږي. نو د هغې د روکتام دپاره که موږ سختي ونه کړو نو خدای مکړه موږ به هر کور کې او هر دغه چې کوم دی غمجن شي. نو مخکې د هغې نه چې موږ ته په هر کور کې غم ناسي پکار ده چې موږ د هغې لپاره مخنیوی وکړو. لګیا یو موږ انتظامیه موږ په شریکه باندې لګیا یو ایفرټس کوو کوشش کوو چې دا خپله علاقه د بیمارۍ او دغه نه محفوظ وساتو.